حبیبي کم ټو دوبۍ دا هغه دوبۍ ده چې په دنیا کې دې ته یو ځان ته حیثیت حاصل دی. د دنیا غټ غټ سوپر پاور ملکونو هم دا منلې ده چې واقعي دا ملک ډېر ایډوانس ملک دی. که دې کې تاسو بلډینګز وګورئ، که د دې پیداوار تاسو وګورئ، که د دې انکم تاسو سالانه وګورئ، یعنی په هر لیول سره ډېر یو مضبوط ملک او دیم اسلامي ملک. نو د الله جل شانه دا نظام ډیر عجیبه دی. د الله جل شانه رانیول، د الله جل شانه پکړ، دا یو ډیر عجیبه دی. قرآن کې الله جل شانه فرمای ان بطش ربک لشدید، بېشکه ستا د رب رانیول پکړ عذاب دا ډیر سخت دی. یو طرف ته دومره ایډوانس ملک، دومره ترقی او دومره مضبوطوالی، او بل طرف ته د الله جل شانه د طرف نه په یو باران سره د دې ملک داسې حال کېدل. یعنی یو طرف ته د دې کامیابي وګورئ، د دې ایډوانس کېدل وګورئ په مخ د ځمکه او د دنیا په سطح باندې، او بل طرف ته د یو باران د لاسه د دې داسې حال وګورئ. ګورئ مسلمانانو ورونو، یو پیغام تاسو ته زه لرم، هغه دا چې دا هغه ځمکه ده، دا د عربو دا ځمکې نه دي، دا مقدسې په دې دي چې دا هغه ځمکې دي چې دې ته الله جل شانه په کثرت سره انبیاء کرام راولېږل، دې دپاره چې بت پرستي ختمه کړي او د توحید او د الله جل شانه د یووالي نعره ولګېږي. دې دپاره الله جل شانه ډېر زیات پیغمبران الله جل شانه راولېږل. بیا دغه مسلمانان، دغه عرب راجګېږي او په 14 د فروری باندې په دغه متحده عرب امارات کې یو ډیر لوی مندر د هندوانو دپاره کولاوي، او په دغه 14 د فروری باندې د هغې افتتاح کیږي. څه دپاره؟ د ټوریزم دپاره، او د دې دپاره چې د یو څو روپو په لالچ کې راغلل چې دغه هندوان او دغه کفار به دلته راځي او دلته به خپل ټور هم کوي او ورسره به خپل عبادت هم دلته کوي، بت پرستي به هم دلته کوي. دا خو ډیره پاکه خاوره ده. یو طرف ته که ستاسو عیاشیانې او ستاسو بېحیایي او ستاسو دغه د الله نه لرېوالی، او بل طرف ته بیا د الله عذاب ته دغه رنګې دعوت ورکول، نو بیا خو به انجام دغسې وي که نه. په یو باران سره الله جل شانه وروښودله چې ګورئ سم شئ. فاین تذهبون، کم طرف ته تاسو روان یې، چرته روان یې؟ الله وی ففروا الی الله، زما طرف ته راشئ. تاسو په کومه باندې روان یې؟ تاسو چیرته روان یې؟ تاسو خو دغه مال حال، دغه عارضي عزت دا خو ما در کړی دی، او تاسو د هغې نه غلطه فایده اخلئ. ورځ په ورځ تاسو زما نه لرې کیږئ او زما د عذاب طرف ته دعوت ورکوئ، نو بیا د الله جل شانه عذاب دغسې وي. قوم نوح هغه واقعه خو تاسو ته یاده ده چې الله جل شانه نوح علیه السلام ته دومره اوږه ژوند ورکړو، په دې 100 کاله محنت کې، دعوت کې، یو څو د شمار کسان چې د هغه مسلمانان شو په نوح علیه السلام باندې ایمان راوړو. خو چې کله و نشوله، دغه خلکو و نه منله، الله جل شانه په دغسې د اوبو د باران عذاب راوستو. بیا تاسو هغه وکتل چې په مخ د ځمکه باندې د هغې نام و نشان پاتې نه شو. د قیامته پورې یو عبرت الله جل شانه وګرځول. نو ای عربو، ای دوبۍ والو، ای مسلمانانو، د الله عذاب ته دعوت مو ورکوئ. بیا ګورئ انجام به دغسې وي چې ان بطش ربک لشدید. الله بیا دې ته نه ګوري چې باران دا په کم لیول باندې ورول دي، څومره پکار دی او څومره نه پکار. د کلونو ریکارډ میډیا دا وایي چې د 50 کالو ریکارډ چې دی هغه په دغه بارانونو کې مات شو، په دغه یو څو ورځو کې الله جل شانه ورول. هر څه د الله په لاس کې دي، هر څه د الله په اشاره کې دي. نو لہذا موږ تاسو ته پکار دی چې په هر وخت کې د الله نه ویریږو، الله طرف ته متوجه شو. د الله عذاب دا ډیر سخت دی، هغې ته بیا موږ تاسو د ټینګې نه یو، هغې ته بیا د دنیا اسباب، د دنیا دغه آلات بیا د ټینګې نه دي. یو طرف ته دومره نوم، بل طرف ته د باران د وجې نه ټوله دوبۍ چې د هغه جام شو، ودرېده، بلاک شو. نو دا الله جل شانه موږ تاسو خپلې نشانیانې دا راښیي چې موږ الله طرف ته متوجه شو، الله طرف ته ورشو. الله جل شانه دې په موږ تاسو باندې خصوصي رحم وکړي. کم عذابونه چې را روان دي، دا د باران په شکل کې، د سیلاب په شکل کې، مختلف قسمه، دا ټول هغه عملونه دي چې موږ تاسو یې نتیجه ګورو. دا زمونږ ستاسو عملونه دي، زمونږ ستاسو عملونو نن په موږ تاسو باندې د الله عذابونه را خلاص کړي دي. نو هر
وخت کې په هر حالت کې د الله نه یره پکار ده. هیڅ کله په دې باندې مه ډاډه کېږئ چې ما سره خو داسې ګاډي دي او داسې بنګلې دي. ګاډي وګورئ څنګه په دې اوبو کې لګیا دي، لکه د خزلې داسې په مخه کړي دي. دا بلډینګونه دا حکومتونه بیا هیڅ نشي کولی، هیڅ هم نشي کولی. د باران دغه اوبه بیا نشي خلاصولی او نشي تشولی د دې لارو کوڅونه. نو الله دې مونږ په صحیح معنو کې مسلمانان جوړ کړي او الله دې مونږ د خپل عذاب نه وساتي، د خپل قهر نه دې الله مونږ وساتي او هغه عملونه د هغې د کولو توفیق دې الله مونږ ته رانصیب کړي په کوم باندې چې زمونږ رب زمونږ نه راضي کېږي، او د هغې عملونه دې الله مونږ محفوظ وساتي په کوم باندې چې زمونږ رب زمونږ نه ناراضه کېږي. دغه ویډیو پیغام یو څو خبرې د مسلمانانو دپاره، د خپلو پښتنو دپاره کوم چې په دې بهر ملکونو کې فحاشۍ او عریانۍ کې مبتلا یې، الله طرف ته متوجه شئ. د الله د عذاب هیڅ پته نه لګېږي چې کله او په کوم شکل کې راځي. الله دې موږ د خپل عذاب نه وساتي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.